नाज के रिश्ते تا پته ده سو نه دا سه کلم نشي کېدی تاسو ته ضرور څه غلط فهمي شوې ده هغه ما سره ډیره زیاته مینه کوي هغه کلم تاسو نشي کولی چې زما لور خو په پتا ځان قربانولو هغه داسې کولې شي ستا 50 شک ولیدا داغه په مینه باندې که زمون په وینا زستا نکاح کوم د سنا سره نن او اوف سنا زه خو ډیره خوشاله یم I am so excited. شو تو خوشاله نه زه خوشاله یم I am just shocked هسي شوق خو زه هم شوم خو ګوره کنه سچ مونږ وختل هم هغه سی وشو چې سکیږي کنه هغه حسیم کیږي اوس بس تیاریان کوم زه ډیر زر به واده وکم تاسو د دوانو It's so much to do. I am sorry. ستا د تپوس نه بغیر ماته د ټولو په مخ کې داسې ویل نو پکار خو ما دا سوچ کولو چې یو تاسو کوم تا نه آو کا دا فیصله د مینې ده یا د بدلی د مینې ده ځکه چې داسې مینه تا یو پیر مخکې ما سره کړې و دا ځل به په خپله مینه نه خپې مانه کېږم ولې زه ستا خوښ نه یم ته ما سره واده کول نه غواړې خوښ مې خو زه تا بل چا سره نشم شیر کولی هغه به زه هیره کما چې زمانه بغیر خوشاله نو زه به متخیم چې زم د هغې نه بغیر خوشاله اوسېدی شم خو ستا په سترګو کې هغه خوشحالي نه ښکاري بلکې صرف درد دی چې ته را سره یې نو هیره بیګم هیره به کې هغه ته به مدد کې زما السلام علیکم راځي وعلیکم السلام راځي دننه راځي جی ده نه جی بس لږه کمزوري ده کینې تاسو کور بد نه دی دو کسانو د پاره ټیک دی بس کوسي لګي تنګي دي ګاډي دنه نشي راتلی تاسو بس اسکي نه زه خو بس دا ورکولو راغلی یم دا څه دي تا خو د خپل خاوند نه په پټه زما زوی سره دویم واده وکړو خو زما د زوی دا خیال دی چې دویم واده کولو نه مخکې تا نه په اجازتنامې دستخط اغستل پکار دی دویم واده او هغه ډېر پیمانه دی په خپلو کړو باندې دا تاسو څه وایي جي د خدای دپاره زمانې ماشومې لور له دونه لویه سزا مه ورکوئ دا خو ما هغه کور ته واپس درلېږله واپس هغې کور ته زمون په کور کې ستاسو هیڅ ځای نشته دی څه چې هم هلته وو هغه خو دې په خپلو لاسو تباه او برباد کړل او راغله هغه خو ستا مخ هم کتل نه غواړي نو بیا د اجازتنامه ولې ورته وایي چې طلاقنامه راولېږي الشبه ټیک خو یم همدا تروري چې هغه کور کې چاته زما ضرورت نشته نو ورته وایي چې طلاق راولېږي الشبه د خدای دپاره چپ شه راوبلیږي تا دي ده څه ده هسې هم یقین وکړه
د کاغذ د دې ټوکړې زموږ په ژوند کې هیڅ اهمیت نشته دی. نو تاسو ماته دا ویلو لرالی چې ولی دویم واده کوي. څونه هوښیار یې. هسې هغه تاله پیسې رالېږل هم غوښتل، خو ما په دې وینا منې کو چې هغې د دې ځای نه ډېر څه وړي دي. رحمت په نظر نه راځي. ګوره زه ستاسو منت کوم چې دا قسمه خبرې مه کوه. دا خو واړه دي، د وړو نه خو غلطیا نه کېږي که نه. دا خو زموږ کار دی چې زه تاسو دې پوه کړو. دا څه کوئ تاسو همدا تروري؟ تاسو اورئ که نه چې زه څه وایم. دوی که د یو بل سره یو ځل میلاو شي که نه، نو زما یقین دی چې هر څه به ټیک شي، ټولې ګیلې مانې به ختمې شي. زه خو صرف دې کتوله راغلی یم چې کمې جنۍ زما د زوی د بربادۍ اراده کړې ده چې هغه خپله څومره تباه شوه. او یقین وکړه چې مې ولیدې که نه، زه ډېره خوشحاله شوم. ګورئ تاسو زما خبره واورئ، تاسو زما په خبره لږ ځان پوه کړئ. حیرانه زه په دې خبره یم چې ته اوس هم دا ماشوم پیدا کول غواړې. زه ځمه، ډرایور به راولېږم، کاغذونو باندې دستخط وکړه او راویې لېږه. ربشه بیبي ته زما خبره خو وره که نه. ربشه بیبي، ربشه بیبي، ناهید ته د خدای دپاره ورته ووایه که نه. ربشه بیبي ته خدای دپاره زما خبره خو اورې که نه. دا نازکې رشتې ونشلې بیا دا پیوند تارونه کیدای شي دا هر څه سدي ولیدا خوبونه خپل ما فیصله کړې ده بابا. نورې به څومره فیصلې کې ته خبرې ستا په دې فیصلو ټولو ته څومره تکلیف رسي؟ څنګه به پته لګي چې زما د فیصلې سره به څوک خوشحاله وي؟ که د ټوله خوشحالۍ په باره کې مې سوچونه شروع کړل نو پخپله به یې سم ونه کړی شم. ګوره بچې، دومره غټې غټې فیصلې مه کوه ته. تا دا سوچ کړی دی چې دانش به بس کېږي؟ د هغې نه ولې څوک تپوس نه کوي چې پښتني کاکې ما سره واده وکړو؟ دروغ یې ولې وې ماته؟ د هغې نه به مو تپوس کړی و؟ زما به څه کېږي چې د هغې د دروغو او د رښتیاو پته ولګي؟ ګوره بچې، تا چې تر ننه سم ویلي ما منلي دي. ستا هر خبره، هر ضد، هر خواهش، خو دا اوس چې ته څه کې نو دی کې زه تا سره نه یم. ښه، تاسو د یو داسې جینۍ دپاره چا چې موږ ټولو له دوکه راکړه زما خلاف پای. زه نه یم خبر چې چا چاله دوکه ورکړه، چا سره ملګرتیا وکړه او چا پرېښوه. زه خو دومره خبر یم چې د کله نه هغه دې کور ته راغلی و نو د کور خوشحالۍ واپس راغلی وې. ټول څومره خوشحاله وو، ته هم څومره خوشحاله وې. او کله نه چې هغه دې کور نه تللی ده نو زه خو دننه مړ شوم، مات شوم. که چېرې تا هغه پرېښوده او ثنا سره دې واده وکړو نو یو خبره یاد ساته بچې، یا به ته په دې کور کې یا زه.
رمشه راته ویل چې ولید او ثنا را روان هفته کې نکاح کوي. سوچ مې کولو چې ستا خبرول ضروري دي. بس ته چاته څه وایې ما. چې ټولې فیصلې زمانه بغیر شوې نو زما په وینا به څه فرق پروزي. زما غوس سم نه کېږي. Samra, you need to control yourself. आज से कूल غواړي نو پرې د کوي دي. ولې چې هغه چې څه کولم غواړي نو زموږ د اجازت نه بغیر یې کولی شي او موږ هغه نشو منې کولی. پوه شوې؟ همداسې به ناسته او سوچونه به کیسو چې لا مخته ولې راز وړاند کړی دی. I think I am is about. هغه صرف دالش به هیرولو د پاره ما سره واده کوي. ګوره ته سم سوچ کوه. اخر دا هغه هیرول نیت خو دی کنه. اوس به ته داسې سکې چې هغه نه هر څه هیر شي او صرف تا یاد وساتي. زه سو کمزور په هیڅ نه پوهېږم. هر څه بوشي. ما ته دا ووایي چې ته غواړې څه. بس زه ولید بل چا سره شیر کول نه غواړم. چې څه زماوي بس هغه دې زماوي. ګریټ. زه هم دا غواړم. اوس دا راته ووایه الیش باباره کې خبرې کوي هغه تا سره؟ داغه د وینا څه ضرورت نشته. داغه په سترګو کې هر وخت الیش بخکاری. ګوره سنا هغه ته د هغې رول ډیر ګران دی. ته ورسره مدد وکړه. هغه چېرته کې بهر بوزه په سبانه باندې چې هغه بیزي وي. که هغه یوازې ناست وي که نه نو هغه به زیاته مس کوي. هغه چېرته هم نه ځي ما سره. زیبا هغه ته بیا ووایه د هغه دا عادت دی که هغه ته څه شیز بیا بیا وی که نه نو وی کی. Okay. I try again. That's my girl. Please keep smiling. We should see you happy. Okay. ته دې نه پس ته خدای د پاره وده شه. ته ډاکټرې د کور د هر یو کار نه منې کړې. نو څه وکړم ترورې؟ ټول کارونه په تاسو کومه څه. ښه چې کله ته نه وې د هغې نه مخکې وم ما په خپله د کور کار کولو. خو تاسو به ولې کوئ زما کارونه؟ زه بالکل ټیک یم. پته نشته چې ما ته له کومې ګناه سزا میلاویږي. ما خو کلم چېرې د چا بد نه دي غوښتي. دا ما سره ولې داسې کېږي؟ دا ستاسو نه زما امتحان دی او زه به په دې کې کامیابېږم. ګوره لورې زه خو درته یم چې یو ځل په بیا هم ښه سوچ وکړه. خپل اولاد د خپله پلاره مه محرومه کوه. ترورې تاسو بیا هغه خبرې شروع کړي. هغه زما هیڅ پروا نه کوي. تا خو به هغه سره خبره کړې وه. هغه به دې لږ پوه کړی و. فون یې نو راغلی د هغه. هغه دې دپاره فون نه کړی چې زه ښه یم او که نه یم. هغه صرف خپل زړه سپکو. که هغه ستا بوتلو پسې رالو نو ته به هغه سره لاړه شي. ترورې لاول خبره خو ده چې هغه باډو راځي نه او که هغه راملو که نه نو لاول خو به دې د هغه الزامونو تپوس کوم چې هغه او د هغه کور والو په ما لګولي. او ترورې تاسو ته هم وایم چې تاسو به هغه ته فون نه کوئ.
تا ته پته ما څه سوچ کو مخکې موږ سونه بورینګ وکنه اوس چې راته هغه وخت یادېږي ماله خندا راځي بلکې خندا نه حیرانه شم. زما خو هغه وخت ډیر خوښ و بټ ناو زه هغه هر څه محسوسوم. اره خبره خدا سر وز راله چې هر څه نه نفرت کوم. اوس ګوره احساس کېدل ډېره ښه خبره ده او ته دا سوچ کې مراول چې تاسو غلط کړي دي بس صرف خوشاله اوسه. که ستا په ځای بل څوک و هغه سره دا هر څه شوي نو هغه به هغه جنۍ په هغه ساعت وجلې وه. ته خو ډېر بهادر یې تا خو ډېر د همت نه کار واغښتلو. ګوره ولیده ته دلته ما شاپینګ له راوستې څه افغان له مې نه یې راوستې ښه لیټس گو. ته وګوره څومره کیوټ دی که نه؟ خو زمونږ بیبي به تې زیات کیوټي. ستا ماشومان خوښي؟ او یار یو دوه نه 4-5 پکار دي. ته خو به کار له لاړ شې بیا به زما مازغه خوري. زه چرته هم نه ځمه. کله چې دنیا ته راشي هر وخت به مې د سترګو دړوان دي. ځان نه به یې نه جدا کوم. هر وخت به راسره یي. ولیده الیش باب اوس پر روټه تیار شي د روټه نه بغیر وده نه شي. وده کېدو له خوب ډېر ضروري دی تروري او خوب زما د سترګو نه ډېر لرې تللی دی. خبرې تروري ویل به چې کله د هغه اولاد دنیا ته راشي که نه نو هغه به د خپلو سترګو نه لږ هم نه پناه کوي. خو اوس ګوره زه چېرته کړېږم چې هغه ته به یادم یم که نه زه د هغه د ماشوم مور جوړېدو حالم. الیش باب اخر ته غواړې څه؟ زه صرف د دې عذاب نه خلاصې غواړم. زه به د هغه نه خوله اخلم. دا ته څه بکواس کې هوش کې خو یې او هوش کې یم. هغه زما د ځورلو دپاره خپل مور زما کوره پورې رالیږي صرف په یو اجازتنامه دستخط کول دپاره او ما خبرولو له چې هغه دویم واده کوي. خو زه به هم ورته ښیم چې زموږ خوشحاله اوسېدی شم هغه نه بغیر. خوشحاله؟ دا ته خوشحاله چېرته شیشه کې دې کتلې ځان ته دا خوشحاله به داسې وي نو نیم خوشحاله نو عادته به شم خو چې تر څو د زبردستۍ په دې واده کې زه ګیره یم زه هېڅ هم نشم کولی. زه به خپله دا رشته ختمومه. د ظلم ته هغه شانتې بورینګ یې تا ډوله شاپینګ ونه کو. زړه مې نه غواړي
دا برګر خو خورا داس لګي دیتم دې سړنه کیږي. زه لږ سات کې راځم. څه وشو؟ راځم. हेलो हेलो हमदा. जी समरा बीबी, शुक्र दे چې تا فون وکړو. زما لور څنګه ده؟ ډیره پریشانه ده. اوس خو هغه زما څه خبره نه اوري. تاسو ولې زما لور سره داسې وکړو؟ ولې؟ همدا هغې ته دوی خو ملو شو که نه؟ ته د هغې خو خیال ساتې که نه؟ داسې څیز ضرورت خو ورته نشته. د څیزونو ضرورت نه وي سمرا بیبي، د انسانانو ضرورت وي. او تاسو ټولو هغه تاسو په داسې وخت د کور نه بهر کا، تاسو نه خو به الله تپوس کوي. همدا دا ته څنګه خبرې کې؟ ما صرف دې دپاره فون وکړو چې ته زما د لور خیال ساته. تاسو د دې اورېدو دپاره ټلیفون کړی دی چې هغه مړه ده او که ژوند دی. زه به د خیره سره ډېر زر هغې پسې درځم. خو ما ته خو داسې نه ښکارېږي. دا ته څنګه ویلی شي؟ زه نه یم خبر چې تا فون څه دپاره کړی دی، خو زه حیرانه ضرور یم. خو ګوره تا یو ځله ما ته دا چیرې مونه وي چې زما د هغې سره خبرې وکړه. زه به د هغې سره خبرې څنګه کوم همدا؟ د خپلې بېوسۍ بانې به ورته ورومه. دا به ورته ویم چې د هغې مور کمزورې ده، بېوسه ده، هېڅ نشي کولی. همدا ته د یوه مور غوندې سوچ وکړه. نو بیا ته داسې وکړه چې د هغې نه بغیر د اوسېدو ځان عادت کړې. ولې چې ستاسو بېوسۍ د هغې ژوند تباه کړو او د هغې د تباهۍ ذمهوار هم ته پخپلې. همدا زما دا مطلب نه و. زه خو پوره کوشش کوم همدا. هسې ستا د خوښې خو جواب نشته. سنا مخکې ستا خوښه ډېره بورینګ وه. اوس هم زما خوښه هماغه ده، خو د ولید د وجې مې دا هر څه واغستل. بټ څه ډېر عجیبه څه بدل راته ښکارېدو. داسې لګېدل چې یو ضدي ماشوم مې راوستی وي شاپینګ له. سیریسلی نو بیا ته ځان عادت کا، ځکه چې د ولید بچي چې وشي که نه هغوی به هم دومره ضدیان وي. ولې ضدي ولې؟ ځکه چې ولید به هغوی ډېر سپویل کوي. د ولید د بچپن نه ماشومان ډېر خوښ دي. وی به چې د هغه رور خور نشته، همیشه به دا کمپلین کولو. دې دپاره به ډېر مینه ناک وي هغه. څومره بدنصیبه ده هغه جینۍ، څومره بد وکړل هغې زما زوی سره. کله به هم خوشحالیږي نه هغه، او خوشحاله اوسېدی څنګه شي؟ څه پاتې شو هغې سره اوس؟ خیر ته ووایه نور څه شاپینګ به کې څه پاتې دي؟ او لږ شانته سامان پاتې دي. ما ویل چې زه به خپله یوازې لاړه شمه، ولید به لږ ریسټ وکړي. ځه ښه خبره ده.
هلو چرته ته نن خو د خپل کال رالو لکه شانته کار دې څه سيزونه غستل دي ځکه خپل راغلم زبد سره تلیو ما ته خو پرون دونه بور شوی ماوي چې راشه خپل لاړه شه اوکې څو وخت پر راځي کته وینو اوس په درشم نه نه ته شاپینګ وکړه بیا بلاړ شو اسه ما وی ما پی غواړم بل ورځ ما د لاسه ته ډیره بور شوی وي ته همیشه نه داسې پورې صحیح ده چې درشم نو بیا غپ لګو اوکې یومن गाडो द्रवे रिवर्स تاسو لکه شانتي د بل روډ ته گاډي توکي زه اوس هم پوه نشم چې تاسو څوک یې اوس په پوه شي ما ته دا ووایه چې ته یې څوک او هغه ورځ چې تاسو راغه سړی و هغه څوک و هغه تاسو څنګه پیژنې ډېر نه خو لږ ډېره ضرور پیژنم ما ته دا ووایه چې هغه ستاسو دی خاوند دې زما خاوند دې ستا جی 15 کالو شو زموږ د واده خو کله چې پهرون تاسو هغه ولیدې نو په اول ځل مې ډېر ور خطا ولیدو چې کور ته لاړو ماته تپوسه مکو چې څوک هغه ته څنګه پیژني خو هغه خبره بدلوله اوس تاسو وایي چې تاسو څوک یې هغه خو به درته زه ووایم خو ته ماته دا ووایه چې هغه څه کار کوي پته نشته کله وی سعودي ته ځم په کنټریکټ باندې کله وی چې دوبۍ ته ځم په میاشتو غایب وي هو پیسې ډېرې ګټي او تا هغه نه دا تپوس کلم نه دی کړ چې هغه دونه پیسې چرته نه روړي نه یریږم ته کله غوسه کې ډېر وهلم کوي خو دغه په کار باندې همیشه زما شک وي کله نه چې زما ماشوم شوی دی نو ډېر خیالم ساتي اوس ورته ځکه سویم هم نه تا ته پته ده چې ستا د خاوند یو بله ښځه شته څه نه داسې کلم نشي کېدی تاسو ته ضرور څه غلطفهمي شوې ده هغه ما سره ډېره زیاته مینه کوي هغه کلم داسې نشي کولی ته یو کار وکړه ته نن کو ته لاړه شو د خاوند نه یو تپوس وکړه چې هغه څه کار کوي چې څه جواب درکړي ما ته ضرور آیا نمبر والا زما جی هغه دوی ما د کړي چا سره دی چې چا سره مې کړه خو بس دا غي ژوند تباہ کړ دې خو خیر زما غي څه همدردي نشته خو زه صرف حقیقت معلوموم څه پته لګي چې ستا ژوند د بربادي دونه بچي چرته رواني بچي نه بس اسه د سنا انتظار کوم خه خبره ده خوشاله اوسه څنګه په اسانه دی ورته ویل چې خوشاله اوسه څنګه خوشاله اوسې دي شدي وای ماتا زما لوري خپکه پرې خوستا څنګه به دا خوشاله وای ماتا څنګه به خوشاله اوسې ولیدا سمرا پلیز سټاپ اټ زده دی زینا چرته لاړ شم زما په خیال چې تاسو مام درې کور نه شړل غواړي ما د کور نه څوک نه دي شړلی چا چې څنګه وکړل هم هغه سی وته ملاو شو رمشت دا مو وای چې تا دا ډېر ښه کار وکړو خو ګوره ته به پر خپل کړو بیا ډېر ښه پیمانه او ته ماته دا وایا چې زما لور خو په پتا ځان قربانولو هغه داسې کولې شي ستا 50 شک ولیدا داغه په مینا باندې که زمون په وینا ته چې کمی خبره کینو په هغه غجنې صحیح نشي ثابتولې هغه دروغجنه ده چوپ شه دا خبره زه د نورې دل غواړم وایا ماته کنه ته خو زما لور پر خوستل غواړي نو اوس چوپ ولی د چوپواله د خسړی توپ دی به هیڅ نه وای خو زه به تاسو دا وایم چې زه د واده سنا سره کوم او هغه خو بکیږي دیټس اټ
راځه چې ځو. کم آن لیټس گو. کم آن. دا ټول خلک یو شان دي بچي. مور پلار هر رشتہ دی په نظر کې صرف د پیسو وي. نه تروري مور داسې بالکل نه ده. هغه ما سره ډیره مینه کوي. کاغه تاسو سره مینه کولې نو تاسو چیرته یو ځل ټلیفون کړی دی؟ تاسو سره د خبرو کولو کوشش کړی دی؟ هغه به ما سره سترګې نشي ملاولی، خو ما ته دا پته ده هغه ما سره ډیره مینه کوي. هغې سره به زما ډېر غمي. لورې که په هغه کور کې چې ستا فکر لږ هم چا سره دی که نه نو نن به ته دلته نه وي. ښځه پرېږدئ ده. تاسو د وکیل څه وکړل؟ وکیل؟ کم وکیل؟ بچې تا ته خو پته ده د وکیلانو کچرو ټچکرې دا ډېرې ګرانې پروزي. ترورې زه د هغه نه خوله اخلمه. دې دپاره به ماته د وکیل ضرورت وي. ګوره بچې د دې ماشوم پیدا کېدو نه پس چې ته ماته سم وې زه به ستا هره خبره منم، خو د هغې نه مخکې زه یې سم نشم کولی زما لورې. خو ترورې دا یو خبره مې واوره، زه به د دې خپل ماشوم مخ قدرې هم ونه ښیم هغوی ته. ټیک ده زه هم دا نه غواړم چې هلته نه یې دلته څوک راشي، بلکل نه. پته نه لګي چې زه ولې غلط یم. د ټولو په مخ کې د هغې خلاف ثبوتونه میلو شو، بیا ما ته ټول غلط وایي. داسې خو به کېږي که نه؟ ظاهره ده په یو کور کې اوسېږې، د یو بل په مخ خو به لګې. ما فیصله کړې ده چې د واده نه پس موږ دلته نه اوسو. ریئلی؟ او بالکل. تھینک گاډ. زه ښه د خپله دې ووې چې ما سجست کول نو بد به لګېدل. ګوره ولیده تا ته د سمره په خبرو د پریشانه کېدو ضرورت نشته دی. څه چې هغه وایي نو وایي دی. هغې حسیم خپل نیم ژوند په ویلچیر باندې ضایع کړی دی. بس په دې وجه موږ دلته نه ایسارېږو. اول به زما اعتراض و ستا په تلو باندې، خو اوس درته زه ویم چې ټیک ده ځه ته لاړ شه، چې چېرته موسیږې اوسه ته، بس چې چېرته یې خوشحاله اوسه. یو تپوس درنه کوم. ګوره که چېرې ته بیا هغه باس کول غواړې که نه نو واوره زه هغه ښځه نه پېژنمه. بیا میلاو شوې وه. راځه بار خبره کوو. چرته میلو شوې وه؟ نن راته رښتیا ووایه چې ته څه کار کوې؟ تپوس مې وکړو چې چرته میلو شوې وه. هغې ماته وایي چې تا دویم واده کړی دی. بکواس کوي. ته ماته وایې ولې نه چې چرته سره میلو شوې وه؟ ما لټون کړو د هغې، زه تلم هغې له. ته خپله تلې وې هغې پسې؟ تا لټولې د هغه؟ او ستا په مخ باندې نن پورې ما داسې چېرته یاره نه ولیدلې. ته ما ته رښتیا ووایه چې ته کار څه کوې آخر؟ زه څه کار کومه؟ خېټه له کوم ستا د دې ګنده دنیا د نظر نه تام بد ساتم خپل زویم. په کومو پیسو؟ چېرته نه روړې هغه پیسې ته؟ د چا ژوند برباد کړې نو؟ ما د چا ژوند نه دی برباد کړی. کار کوم او د هغې پیسې ما ته میلاویږي او د پیسو دپاره زه سم کولی شم. ته کله نه د پیسو دپاره هر څه کې؟ هغه وخت نه کله چې زما زوی د مرګ نه بچ شو. تا ته یاد نه دی جوړ څنګه مې سره د بچي په سړکونو منډې والې، روپۍ قدر یې راسره نه وشي ډاکټر له مې ورکړې وې، څنګه مو خلکو ته زارې او مینتونه کړو. چا کړو زموږ مدد؟ د دې ټولو خبرو دویم واده سره څه تعلق دی؟ ګوره هغه درته زه اوس نشم ویلی. ستا دپاره دا ډېره ده چې زه د خپل بچي دپاره هر څه کولی شم. د
دله به زه هر هغه څیز راوړم کوم پسې چې زما شونتوب کې چړېدلی یم دې دپاره به ته ماله دوکه راکې ستا په ژوند کې زما دومره حیثیت نشته چې ته دویم واده کولو لپاره مانه اجازت واخلي زبس دا فیصله وشوه چې په 20 سیکنډز تاسو واده دی او ټولې تیاریانې مکمل شوي دي او دا واده به کېږي ډېر په ډنګ ډونګ ولی سره خبره کړې ده زه به چا سره خبرې نه کوم اوس چې څه خبره به م زه کوم نو د واده نه پس به کومه بس ته وایه ته خو خوشحاله یې که نه جی جی آی ایم هیپی زه بس بیا ټیک ده تا ته پته ده چې زما څومره کارونه دي دلته خو څوک زما هیلپ کولو والم نه دي ټول کارونه به زه پخپله کوم زه ډېره مصروفه یم سی یو لیټر اوکې هلو زه پاریس خبرې کوم وایا زه تاسو ته څه ویل غواړم واټ زه ټیک ویم ښه تو ګوره بیا ما ته کولو که زه به ته هغه ځای نه پیک کما ټیک ده ثنا باجي ته ماته ځای وښیې زه به درشم صحیح ده اوکې بای د چا فونو زما د ملګرې رنګو ستا ملګري پاکستان کې ډېر سایم شوق هغه خو لا نه راتله خو هغه نن راله زه ښه ده کور ته یې راوغواړه او دا سوچ کوم هم کور ته راولم خو هغې نن ما ته ویلو چې ما سره ملو شه نو چې ورسره ملو شم نو بیا به ورته ووایم زه ټیک ده حسیم په داسې موقع یو نږدې ملګري چې درسره وي نو ښه لګي که نه اوکې آی سی یو لیټر اوکې هر څه ټیک دي هم په دې د ځان پوهولو کوشش کوم چې اخر خرابي دې چرته په مخ نه په زړه کې د بل چا د بې وفایۍ سزا ته ځان له ولې ورکې ستا ټول ژوند پروت دی ستا مخامخ پته نه لګي چې مخکې ژوند شته او که نیمه کې به مې پرېږدي ولیده ما فیصله کړې ده چې زه ستا نکاح کوم د ثنا سره نن او نن ماښام ستا نکاح ده او زه هېڅ اورېدل نه غواړم د ثنا نه خو تپوس وکړې د تپوس ضرورت نشته دی زه به ووایم هغې ته او حسیم هغې خو ټوله تیاري کړې ده نن ماښام ستا نکاح ده پلیز تیار شه